السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور تپوس کړی دی و یاره جي د نظر دپاره موږ ته یو دم وښایې. نو نظر خو بالکل حق او سچ دی. زموږ د پښتانه یو متل کوي وایي نظر داسې شی دی چې دا اوښ کټوۍ ته رسوي او انسان قبر ته رسوي. نو نظر ډېر خطرناک شی دی چې کوم ماشومان یا کوم هر یو ښکلی شی چې سړي په سترګو باندې ښه ولګېږي او اچانک د هغه ته وګوري نو هغه د نظره کیږي، هغه ختمیږي. نو چې کوم یو ملګری نظره شوی وي یا یو ماشوم نظره شوی وي یا د چا نظر تیز وي، هغه غواړي چې زه خپل نظر کنټرول کړم او زما نظر ښه شي، نو نه لګیږي. نو د دغه ملګرو دپاره زه دې ته یو وظیفه ښیم، انشاءالله دغه ملګري دې دغه وظیفه وکړي چې هر څومره سخت نظر وي، هر څومره تیز نظر وي، د رب ذوالجلال نه امید دی چې د نظر به الله جل شانه بالکل ختم کی. کوم ملګری چې نظر والی وي هغه آیات دا دی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. دا آیات دی 11 پیری ووایي انشاء الله د رب نه امید دی څومره چې هم سخت مرض وي، څومره چې هم سخت نظر وي، نو الله جل شانه به د دغه نظر ختم کړي او الله جل شانه به دغه ملګری صحتیاب کړي او الله به دله روغ صحت ورکړي.